وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربيع الأول میاشت شروع شوې ده، وختانه ورته ړومبی خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره لېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه کې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی، هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجه نه علماء کرام عموما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړی ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډېر بیانونه کړي دي، خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګورئ، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي، یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وی ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدى په هدایت او په رښتوني دین څه دپاره، لیظهره علی الدین کله، چې د ده نه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي او صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله مقرب او مبارک لېږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله. نو چې د کم ذات الله پاک نوم هم والي او د کم ذات اقدسه الله پاک صفت هم ذکر کړي او دام ذکر کړي چې دی ما لېږلی څه مقصد لري. او بیا د مرګرو صفتونه هم ذکر کړي، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نه الله د مرګرو صفتونه هم ذکر کوي او الله وی ما تورات او انجیل کې هم د دې خبرو ذکر کړی. نو د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه ده، نو صرف یو خبرې لدا کومه غدا چې د موږ د عربی یو مقوله ده، وی والفضل ما شهدت به الاعداء، وی د انسان د پاره د دې نه غټه بهتري بله نشته چې دشمن یې ومني، دوست به خامخا مني. چې دشمن اووی چې دا رښتونی سړی، دشمن اووی چې دا لوی شخصیت د دې نه غټ فضل وی بل نشته دی، دشمن منلی دی. نو یو یهودی تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارت وته وایي، یهودی ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارت او د امریکې دی او دی په مختلفو
مضمونونو کې PhD ډاکټر دی هغه یو کتاب لیکلی دی دا هغه کتاب نوم یې اخودری دی هارډنډ مین یعنی سل شخصیات او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلي دي ډېر سوچ سره مې لیکلي دي او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی د دوی نه خلق متاثر شوي او دې خلکو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې دوی تاریخ بدل کړی دی دوی پسې ډېر خلق روان شوی دی دې خلکو پسې او ډېر خلق یې بدل کړی دی دا هغه په خپله په دې خپل دیباچه کې لیکي هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر یې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی دی نور سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلی محمد صلی الله علیه وسلم په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر بلکې موږ ورته پیغمبر وایو حضرت عیسی علیه السلام ذکر کړی 3 نمبر په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیه السلام 15 نمبر هغه وی دا ما چې کوم نمبر ورکړي دي او کوم ترتیب می خو دي دا می په خپل سوچ کې برابر خو په 1978 کې د دې کتاب چپای شو نور لسوا تاو یا کې او دا کتاب بار بار چاپ شو د لکونو پتا دا خرڅ شو او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ هغه د دې اردو کې ترجمه هم کړی دی خپل ترجمه ولا کړی بده انټرنیټ دا کتاب شته تاسو یې کتلی شئ محمد عاصم بٹ د ترجمه کړی نو د چې کله دا کتاب ولیک نو د یو تقریب وکړو په امریکا کې او په هغه تقریب کې د مختلف مکتب فکر خلق یو ځای کړل مسلمانان یې مرو غوښتل عیسایان یې مرو غوښتل یهودیان یې مرو غوښتل دهریان چې څوک خدای نه مني هغه یې مرو غوښتل لوی لارډان یې مرو غوښتل ډاکټران یعنی ښه مضبوط تقریب یې وکړو د دنیا چې کم اهم شخصیات یې هغې کې او دا کتاب یې مخکې او دی ثابتوله چې دا کتاب ما لیکلی دی دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکلی دی په دې ټولو خلکو کې په دې سلو شخص او یې ډېر دي لږ نه دي خو ما دا اصل را جمع کړی دی دا مې غټ شخصیات را جمع کړي دي چې هغې دنیا کې انقلاب راوستی دی دنیا بدله کړې ده خلک ورپسې شوی دی ډېر خلک چې خلکو کتاب وکتل سټالونه یې وکتل هر یو له فری یو کتاب نو هغې ټولو وویل چې دا خو تا ډېره لویه غلطي کړې ده د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه 14 درجې اوچت لیکلی دی د موسی علیه السلام ته یهودي او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیه السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجې اوچت لیکلی په 3 نمبر کې راوړی دا ولې دوی غوغا جوړه شوه ډېر جګړه جوړه شوه دې پاسې د هغه تقریر در کړی دی د وی دا د حالاتو نه مجبور یم ما حقیقت لیکلی دی او ما ولې حقیقت لیکلی دی هغه وجې درته وڅخم یو حقیقت مې په دې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خولې خبره ده والفضل ما شهدت به الاعداء وی دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې ریګستاني علاقه کې دی امي او د سکول کالج نه دی نه سکول ویلې دی نه کالج ویلې دی نه مدرسه ویلې ده او د خدای پیغمبري ورکړه نو وی سلورو کسانو دی ومانه یو خپل بیبي وا خزا وا حضرت خدیجه یو خپل دوستو مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلامو زید ابن حارثه یو د طرز دیو حضرت علی دې سلورو کسانو لومبه ومانه موږ هم داسې وایو تاریخ هم دغه یو پکې زنانه دا یو مشر دی زنانه بیبي دا مشر چې دی هغه دوست دی او دوه هلکان دی یو عزیز آزاد دی حضرت علی او یو غلام دی زید ابن حارثه سلورو او بیا د هغې نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو
او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات د تعلیمات یو نیم ارب مسلمانانو ته ورسېدل د دې خپل هغه وخت یادوي ګورې اوس زیات دي د ده پیروکار او د ده متبعین چې دی چا ومنه یو نیم ارب ته ورسېدل او 1400 کاله وشو چې د ده پیروکار زیاتېږي او کمیږي نه نو وایي که دی دروغجن پیغمبر وي نو دروغ 200 کالو پورې چلېږي زیات نه چلېږي او دروغ دومره نه زیاتېږي څومره چې د ده پیروکار زیات شو او رښتیا خورېږي د رښتیا او ملګرتیا زیاتېږي یو سړی به دروغ ووایي خلک ورپسې چې ورپسې به شي خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي بیا ترورو خلک تښتي بیا پرېږدي خلک د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خورېږي مه خلک یې مني وروستو بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي 1400 کاله وشو چې د پیروکار د ده منونکي خلک چې مسلمانان ورته وایي یو نیم ارب ته ورسېدل او نور هم زیاتېږي دا څنګه دروغ کېدی شي دا دروغ نشي کېدی دا رښتونی پیغمبر دی دا مذهب او دا دین رښتونی دی دا دروغ نشي کېدی او دا زیاتېږي کمیږي نه او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړمه ادا چې د ده پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتې دي او کوم د عیسایانو په شانتې دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي د ده پیروکار د ده په ژوند کې هم او د ده د وفات نه اوس هم په ده او د ده په ناموس ځان وجني ظاهري پارټي نه ده پارټۍ کې هنن یو سړی دی سبا ته دي ظاهر کې یو سړی یو سیاسي پارټۍ کې دی یو بل ګروپ کې دی دا یو مشر یې ګڼلی دی که هغه ته خپل مفاد میلاویږي نو وي ورسره مفاد نه میلاویږي تښتي څومره خلک تاسو دل پټۍ بدوي را بدوي که نه بدوي نن یو پارټۍ کې دی خو چې وګورو چې دا لیډر کې خو زما دا چل دی نو تښتي دی نن بله پارټۍ کې دی هغه لیډر کې وګورو چې دی که خو دا چل دی نو تښتي دی نن بله پارټۍ کې دی ګورو چې هر بس فایده والمه فایده ورته میلو نه شي نو تښتي دی نو بله پارټۍ کې دوی دلته ماته فایده میلو شي نو فایده میلو نه شي تښتي دی تر ننه پورې د ده نه یو ملګری ونه تښتی نه صحابو کې څوک تښتېدلي دي نه ترې وروستو تښتېدل صحابه کې یو کس به مرتد شوي د حضور پاک په زمانه کې خو هغه د دین د وجې نه نه دي تللی هغه ابو سفیان هم منلې ده او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت کې د پیغمبر غټ دشمن مقابله کې ورته ولاړو ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د ټولو مشرکانو سردارو او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاه وی ماله دا خبر راکا چې رده چا مرګرتیا کړې ده نو هل یرتد احد څوک واپس ته تللی دی سختة لدینه یا سختة لدینه هغه وینا بالکل نه چې څوک هم د ده ملګری شوی دی په دې وجه چې رده دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تللی دی داسې نه د نورو وجوهاتو نه سبا د کسان تښتېدلي دي خو په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دی دروغجن دی په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دا بې دینه دی په دې وجه یعنې خراب دین باندې دی په دې وجه نه دي تښتېدلی چې دین ناحقه دی دا تر دنه پورې څوک نشي پیدا کولی موټرګۍ به ورکې نو کچه مسلمان به وتښتي سوچه مسلمان به چرې مونه تښتي موټرګۍ به ورکې چې کوم دوه قسمه رنګ دی د مارونو یو هغه رنګ دی چې په دیوال د چونې والا رنګ دی او یو د ماربلو پوخ رنګ دی د ماربلو پوخ رنګ کې څومره پورې مګې او رګړۍ ورکې دا به صفا خېږي دا رنګ نه ځي او یو دا رنګ دی چونې والا په دې کې معمولي غوندې چاکو کېدی نو لاندې وتښتي نو کچه ایمان د چونې والا رنګ هغه تښتي په موټرګي هم تښتي په لالچ هم تښتي په پیسه هم تښتي هغه په محبت او په مینه هم تښتي او چې کوم ایمان په زړه کې داسې ننوتي لکه د ماربلو خپل رنګ هغه راګړاوه اگر غړاو کا قسم په خدای کې دیته وست دا شوی دی دا مثال د حضرت بلال مون سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه مون سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت سمیه زنانه دا مون سره موجود پروت دی او دا مثال د حضرت عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه مون سره موجود پروت دی د هرقل 300 صحابه کرام ول 300 یو پکې عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر او چې څنګه گرفتار کړ 300 مسلمانان گرفتار کړل نو هرقل ځان ته پیش کړل د مشر چې عبد الله ابن حذافه دی ورته وی یو کار وکړه عیسایان شي واپس د خپل مذهب هم پرې دی هم د اهل کتاب دي زمونږ هم اهل کتاب یو مونږ سره شامل شي پرې دو او ته غوسه شو وی دا کوم ځای کې دی
زه به اسلام پرېږدم زه به خپل پیغمبر پرېږدم او ستا دین کې به داخلېږم دا نشي کېدی وی ګوره یو خبره درته کوم وی د یو علاقې د ګورنر کوم وی نه کېږي وی جیل کې واچوي خوراک سکاک پې بند کړي خوراک سکاک یې پې بند کړه او جیل کې واچول یو ورځ به پسې بیا راوویسته وی ګوره خوراک سکاک مې در باندې بند کړی دی نه در کوم مسلمانی پرېږدی او عیسایان شئ نیمه بادشاهي هم دله در کوم ګورنري دله در کوم او چې کومه جینۍ هم دلته خوښي ودونه هم دله مال او دولت هم در کوم وی ته خو لا ګورنري یادی چې د دې ټول روم بادشاهي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما پړه کې خدای چولې دی چې هغه پرېښودو والا نه دی او په کم پیغمبر زما ایمان دی نه هغه پیغمبر دروغجن نه دی هغه پرېښودو والا نه دی وی دې حالت کې به موجه ساده نوځم ډېره ښه خبره ده چې ساره نوځي زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچول وی خوراک سکاک به نه ورکوي نو څو ورځې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر هم تلو والا او بالکل داسې شوي چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وی دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو دې مردار وای او دا شراب دی شراب دا مې دل راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د مرګرو ته پام کوي چې ګوتې یو نسه مرګرو ته وې دومره ازمایش را باندې ولې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ لدا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مسترشي محتاج شي نو کاغه د خنزیر غوښه خوري نو خوړل ولې جایز دي هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب مسکین دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت خو موږ مروده ته لوګي تندې د لاسه خېټې خوږېږي دردونه کوي نظر او غوږم لا سترګو نظر او د غوږونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کې عبدالله ابن حذافه ته وایي دا موږ له شریعت کې جایز دي قرآن وایي چې جایز دي ولې را باندې منې کې او ورته څه وایي بالکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه موږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل موږ له جایز دي بالکل لیکن کدا سکو او خرو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه په خوشحاليږي دا غ زړه نه خوشاله دې چې موږ له دارا کوي بل شي ولې نه راځي دې به سبا پروپاګاندا کوي چې وګوره د پیغمبر هغه مرګري چې شراب حرامو مې به اوس کوي د پیغمبر هغه مرګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امه په دلوس کو کوم او خوړو کو نه خوړو دی به فخر کوي او دی به خوشاليږي نو حلال دی مونږ له خدا کافر لړ په خوشاليږي مونږ د دې کافر لړ نه خوشاله رښتیا وایدن مونږ څومره د کافرانو لړ خوشاله هغه حلال ولنن مونږ په حرام او د کافرانو لړ خوشاله نن بربنټوب حرام دی مونږ په کافر خوشاله نن بدعملی حرام ده مونږ په خوشاله نن د سر او د ویختو سټایل چې مونږ کم پریدو او په ګیره کې مونږ کم نخرې نن شروع کړی دي د پیغمبر سنت پورې مونږ کم خنداګانې نه شروع کړی دي زم په هغه نیانو د ملانتي چې خلکو داسې ګیره جوړي تر جا کوټه کې اوسې کم نه ته چې څوک کې ناست او ورته چې مال دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنت خندا والا ګیره دا جوړه کا وې زه مسلمان دا کار نه شم کول تب مال یو 100 روپے راکې کنه یو 200 روپے براکې بس دا 200 دې لوګي مرشم خدا کار بونه مونږم رواني مونږم زیاته او غم زیاته کوي امون ته خیمه خامخ دا کټ وټ ګیره چې دا چې مختلف قسم ګروډونه پکې کړي او مختلف قسم منجونه پکې کړي او مختلف قسم غاخوري پکې کړي دي دا مونږ لسترګو کې ګوتې را مانډي چې وګوره کنه څنګه به د پیغمبر سنت پورې دل نخري وکړي حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګريز دغه سپری دي د فارس او د فرانس انګريز داسې پری دي هغه سره تشبیه کوم چې هغه خوشاله شي مسلمانانو کې بمدان له عمرګری پیدا د امریکا او د یورپ جنې بربنده ګرځي چې دا خوشاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا نن د امریکا او د برتانیې جنې چې کوم سټایل د وختو جوړي د مالور باغ سره جوړي د ما خور باغ سره جوړي
زما مسلمانه خور به هغه د ویښتو سټایل جوړوي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړوي چې کوم د فرانس او پیرنګیانې جوړوي هغسې ټیټ جامې به اچوم او هغسې به ګرځم او هغسې چال به کوم څه دپاره چې هغوی ته وښیم چې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکې د برطانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې تهذیب نه دی خوښه زما هغه نقشه نه ده خوښه زما د یورپ د یو ډمې نقشه خوښه افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشې زموږ نه دي خوښې ته دلته مسلمانه څنګه وې د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر هغه بیبیانې چې د چا په کور کې قرآن نازلېده هغه بیبیانې چې د چا په کور کې چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبریل راځي حضرت جبریل او ورته وایي چې ای د الله رسوله زه الله را لېږلم الله وایي چې حضرت خدیجې ته زما سلام ووایه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زما نه دی خوښ د بیبي فاطمې بیبي عایشې صدیقې او د بیبي خدیجې او د بیبي ام سلمې او د بیبي ام سلیم دا د پیغمبر بیبیانې او د هغه د خاندان خلک او د هغه صحابیات مې نه دی خوښ او د لندن او د امریکې د ډمې مې خوښ دی او د انډیا او د پاکستان د ډمې سټایل مې خوښ دی او د فرانس او د یورپ او د جرمنی او د روسیې او د چینې دوه بربند تهذیب بربنده جامه بربند شکل مې خوښ دی دا به خوشحاله کړم هغوی به سور کشي چې زموږ تهذیب پاکستان ته ننوت هغوی به سور کشي چې زموږ جامه پاکستان مسلمان خوښه کړه او د خپلې ام المؤمنین جامې خوښه نه کړله زما شکل یې خوښ کړه د بیبي فاطمې شکل یې خوښ نه کړه زما جامې خوښه کړه او د بیبي عایشې جامې خوښه نه کړله وایه که نه په دې څوک خوشحالېږي الله خفه شي نه الله فرشتې خفه شي موږ ته بعضې شی معمولي ښکاري معمولي یو شاعر په ایران کې بیدل نومې هغه به د رسول الله مبارک صفتونه کول او نعتونه به یې ډېر زبردست په انډیا کې یو سړی متاثر شو یاره دا بیدل بلا څنګه سړی وي دی خو ډېر خشته نعتونه وي ډېر خشته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي ملاقات ته ولاړ بعضې وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي ملاقات ته ورته لاړ شي چې ملاقات ته ولاړ ایران ته لاړ ایران ته اول ته یې معلومات وکړل بیدل څوک ته وي دغه ځای اوسېږي چې ورغې دروازې وله راووت یو سړی ږیره میره یې نشته مکمل خلی دی وی بیدل سره مې کار دی وی زه بیدل وی ته بیدلې وی او اشاعر بیدل چې د رسول الله مبارک صفتونه دي کړي دي وی زه خو انډیا نه ستا ملاقات ته رالم ډېره ښه ده راځه چې کینو وی نه دا ته څنګه دا څه کوې ریش رامې ښه راشي ږیره خره او د پیغمبر صفتونه کوې ما خو وی چې ته به ډېر ښکلې ږیره به دي او ښایسته ځکه صفات او نعتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزېدار دي عاشقانه دي دا ته څنګه عاشق یې او ورته څه وایي وی ریش را می خراشیم ولیکن دین مسلمان را نمی خراشیم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم اوس هم ډېر خلک دا ګیره خریم خو د مسلمان زړه نه خریم مسلمان ته تکلیف نه رسوم مسلمان ته ضرر نه رسوم ته خو مړه ګیره هم پرېږدې مسلمان ته ضرر هم رسوي شیخه ته خو غټه غټه ګیره هم نیولې ده هلکه دا ورته ګیره وایسي چې دا ضرر ورسوي ګیره خو چاته نه وایي ګیره دې په خپل ځای د ثواب کار دی او ګناه دې په خپل ځای ګناه ده ښه خبره ده چې چا ګیره پرېښوده ګناه دې نه کوي ګیرې سره بیا نامناسبه ده پټکې دې په سر دې ګناه نه ځان ساته ما ورته وایي وي د چاړه نه خریم د مسلمان له نه خریم ریش را مې خراشیم ګیره خریم ویښته خریم دل مسلمان را نه مې خراشیم د مسلمان له نه خریم انډیا والا ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را مې خراشي وی دروغ دی وی د پیغمبر زړه دی خریم د پیغمبر له خریم په دې پیغمبر خفه کېږي نن موږ څومره هلکان بې ډوله ګرځي زه خو ته بې ډوله ویم ټیټ جامې تنګې تروشي جامې او د جنکو په شان لباس او د جنکو په شان سر تا ته د محمد مصطفی تهذیب ښه نه ښکاري صلی الله علیه وسلم تا ته د پیغمبر مبارک شکل ښکلې نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک جامه خشته نه ښکاري تا ته د پیغمبر مبارک د ویښتو سټایل خشته نه ښکاري د هغه مبارکې ږیره تا ته ښکلې نه ښکاري د هغه اخلاق درته ښکلې نه ښکاري دا څه کوې
په کوم طرف روانې سوچ وکړه سوچ بچې سوچ ته نه دی کړی دی بچې سوچ نه دی کړی که دی بچې سوچ وکړه دا به ټیک ټاک شي او دی لور دی خور سوچ نه دی کړی فکر یې نه دی کړی ته مسلمان یې نو تا ته د امهات المؤمنین سه ویښتو سټایل د جامو سټایل د ګرځېدو او پرده دا خوښ کا دا خوښ کا د انګریز مخ خوښوه د یورپ مخ خوښوه حرام مونږ نن خوښو انګریز دله خوشحاله هغې به حلال چې و چې کوم به ورته یو وخت کې حلال و وی د کافر له نه خوشحاله څه چل یې ورسره وکړو وی ښه نه خورئ وی نه وی واچوئ جیل کې چې بیا جیل کې واچول بس تقریبا بې هوشی تقریبا نو راوې ویستل ورته یې وی ګوره اوس ته ته ویمه ایمان او اسلام هم پرېږدی عیسایان شی پرېږدم یوازې پرېږدل نه جنکۍ هم درکو او دې مشر ته وی تاله ګورنري هم درکو او ته زما مقه یوه خبره ده دې ته کم رنګ وایي د هغه ماربل والا رنګ دی د هغه د جامې خپل رنګ دی چې مګه مګه جامه به اوښلېږي خو سپینوالی به ترې لاړ نه شي د هغه د چونې رنګ نه دی مړه زمونږ د څه رنګونه دي زمونږ د ایمان به څه رنګ دي معمولي غوندې منډې ترړې امریکا کې ویزه میلاویږي او په برطانیه کې ویزه میلاویږي او منډه ده ورپسې او هلته کې نیشنلټي میلاویږي او هلته پیسه میلاویږي مړه پیسه خوږه ده که الله خوږ دی پیسه خوږه ده که پیغمبر خوږ دی د امریکې نیشنلټي خوږه ده او که رسول الله خوږ دی او که جنت خوږ دی څنګه مسلمان سپوره وخوره ناره وخوره دا لوږې به د خدای نه وجني خو ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسې مقصد دا دی دا نه چې مونږ قصې وکړو په یو غوږ یې واورئ په بل غوږ یې وباسئ مقصد دا دی نو چې راوې ویستل بیا نو یو دیګ یې د تیلو ګرم کو غټ دیګ او تیل یې پکې وخوټ کول او دی عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورم اوس چې ایمان پرېږدی او که نه پرېږدی یو ملګری وله رونیو او دې دیګ کې ولویشت لاس وخپې وله تړلې وي او چې څنګه یې په دیګ کې ورویشت هغه دونه خوټ کېده دونه خوټ کېده چې ورتلو سره یې غوښه وډوکې د یو بل نه جدا شو ختم یو ویش یې مو نه کړ دومره سخت ګرم تیلو خوټ کېدو والا نو عبدالله ابن حذافه حکم یې وکړ دلم لاس پې وتړی ور واچوي وی دقسې دا 300 د لغونډ داسې وجه او یا به ایمان پرېږدی عیسایي کېږي به چې عیسایي شوي ښځه هم در کوم او د ګورنري هم در کوم چې لاس پې وتړل دی په ژړا شو هرقل وی صبر وکړې ها ویرېده ځان ته یې مخامخ وي زه راته نه یم چې ریشې ټینګېدې نیکبخت تاسې را باندې ملګري مړ کړ ګوره نشي ټینګېدې وی نه زه خو په مرګ نه جاړم وی په څه جاړئ وی په بل شي جاړم وی وجود مې ډېر کمزوری شوی دی ډېر کمزور لوګو تندو معلومه اوس چې مې ور واچې په یو کش برانه سوځي جاړم په دې چې ارمان زما په وجود کې زما د ویښتو عمره ساګانې وي او هره ساه مې د اسلام او د محمد مصطفی نه دغسې قربان کړې وي لکه زما دې ملګري چې قربان اوس به مړ شم چې دا بیا مړ کېدی او جم دی کېدی بیا دې ورېښتې او بیا د ویښتو برابر ساګانې په ما کې وي دې ته ایمان وي دا خو ما دا یو مثال درکړه دا خو زه مثال در کوم دا بی بی سمیه دا مثال قایم کړه دا حضرت خباب دا مثال قایم کړه او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا دا مثال قایم کړه او دا صحابه دا مثالونه مونږ ته قایم کړي تابعین هم قایم کړي دي اوس په ډېرو مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه مونږ ته قایم کړي دي الحمدلله نو هغه سوی ورته هغه يهودي مصنف مایکل هارت اوی چې یو د مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربونه زیات خلک مسلمانان شو دروغجن دونه تابعدار نه جوړېږي او دنه دروغ دین دونه پیروکار جوړېږي او بل تر اوسه پورې د هغه دین خورېږي دروغ دومره نه خورېږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خورېږي او دویم څه دی د هغه ملګري د هغه نه قربانېږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد ملګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانه کې الحمدلله چې مسلمان دی پیغمبر په نامه ځان وجني ځان چې لږ معمولي غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړی دي قسم په خدای ځان وجني او هو زما د پیغمبر سپکه دی وي داسې مشته دي چې بچو سره تعلقات ختم کړي دي ښځې پرېښي دي چې نه 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 هر څه برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم تا به پرېږدم بله ښځه به وکړم ورور ته وي تا سره ورورولي ختمه کړم پلار ته وي بابا تا سره مې پلار واتوب ختم زویم بچې تا سره مې هر څه ختم خو پیغمبر
نه پرېږدي. دا مثال هم صحابو قائم کړی دی. د عبدالله ابن ابی زوی عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر او د صحابو په چان کې لکه ګستاخی کړی و ګستاخی او پیغمبر مبارک ته اگر چې صحابه یادو خو نسبت اخوالات ذلیل وته ویلو زوی سوچا مسلمانو او راغې او پیغمبر مبارک ته کېناستو وی د الله رسول زه خبر شوم چې د ما د پلار د مرګ اډر دی کړی نو کله ما د پلار د مرګ حکم دی کړی په بل چې مو وجنه په مې مړ چې سر رول مصادق کو کې ورغلو وی نه ما خو نه دی ویل دا غي د پاسه لاړ او پلار د گریوان او د ساروی نه راکوستو وی بچی ته د ما زوی نه ویم او ډیره مثالی مینه و د پلار او د زوی بچی ته د ما هغه خوږ زوی نه وی بابا یما وی ما گریوان نه دی ونیولې وما وی تا رسول الله مبارک ته ذلیل ویلې دي وی قسم په خدای چې اوس بدار ټکې وی چې زه ذلیل مو پیغمبر مبارک عزتمند نه پرېدم یعنی سر دنا وی زه ذلیل انا ازل وهو اعز او پیغمبر ډېر لوی عظمت والا ذات دی وی بیا وایا وی زه ډېر ذلیل او بیکار شیم او پیغمبر مبارک ډېر د عزت خاوند دی وی بیا وایا دریم ځلې په ونه پرېخو ایمان بدی دی دا مونږ لیدې دي دا مونږ تاریخ کې پړاو کړی دي په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زویو عبدالرحمن د کافرو په صف کې او مبارزه بکې دي مبارزه دیته و چې یک په یو مقابله کې دی یو په یو روته میدان ته وی هل من مبارزن شته چې څوک میدان ته راوځي شته حضرت ابوبکر صدیق आवाज اورید وی په جندزوی आवाज په جندل کېږي وی دا خدای عبدالرحمن आवाज نه دی وی دی تور لښلنګ ورکوي درل رسول الله مبارک لکرونه تبه نه ورودي بل څوک بوزي او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیق بابا وی د تور لاندې مې راغلی وي خو چې مې وکړه نو پلار مې نو تور غزار مې درنه کړ وی بچې که زما د تور لاندې راغلی والله که مې پرېښې دې ته ایمان وایي نو هغه سوی مایکل هارټ هغه دا ټکې په کانفرنس کې وایي دا ټکی وی ما سل هغه خلق په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوسته دي وی ځکه دا یو عجیب ټکی دی دا وره وی ځکه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوي او د محمد هم بل شخصیت ماته وخایي صلی الله علیه وسلم دا په شانو خایي ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلکو ساینسدانانو پروفیسورانو ډاکټرانو يهوديان او عیسایان ټول په یو ټس خاموش کړل وی او خایه ماته د هم بل شخصیت ماته وګورئ او خایه د هم بل د په دنیا کې انقلاب راوسته دي د دنیا بدل کړي دا د تاریخ بدل کړي د هغه خلق نیخ کړي دي اغه خلق چې چا به لونه جام دی خاطر د اغه خلق نیخ کړي دي چې چا به خپل مند سره د ناکاره کوي د اغه خلق دوکړې او نیخ کړي دي چې چا خويند سره نکاحونه کړي دي د اغه خلق نیخ کړي چې مردار به خولي د اغه خلق نیخ کړي دي او تهذیب ته روسري چې څوک بربند ګرځي او خایمه والله کافر دی خدای دین مطالعه کړي دا او د پیغمبر شخصیت پیژندلې مونږ نه پیژندلې او خای دا سه شخصیت به ماته او خای تاسو او بیا سوي یو ډیر عجیب خبره کوي بیا وای یو کار کړي وی انصاف څنګه قائم کړي دي انصاف وی دا سه انصاف د سو قائم کې لګد چې قائم کړي دي کنه دا او د خای کړي څنګه انصاف قائم کړي دي وی په یو مقدم محمد اعلان کړي صلی الله علیه وسلم په یو موقع چې کزما لور فاطمه اغلا کړي وي دا غینه به مملاس کټ کاو او دی وی یو بادشاہ بداسي او واقعي په مکه کې یو خد اغلا کړي دا غي فاطمه نو د پیغمبر هم د لور په شان نوم فاطمه چې رسول الله مبارک دراله ثبوت پراغه نو حضور پاک بلا سفر او د یو لوی خاندان سره تعلق نو خلق په یاره کې شو چې خدای پاک دې غریب دین لاس پری شي دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان واپس بل خو لاړ نشي دښمنی جوړ نشي اختلاف جوړ نشي
نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الګ چې لومبه په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک په خپل زوی ویلو زوی په زوی والے نیولې یو وخت دا غزوی اسامه غوله سفارش کړه بس اسامه ډیر زیات دومره خو خو یو ځل حضور پاک سره په خپل باندې ناس ته ماشوم درنګم تورو یې درنګا نو د پوزه وبېدله چې پوزه وبېدله نو حضور پاک ولا پوزه پاکولا نو بی عائشه صدیقه او توید الله رسوله دا پوزه تم پاکو دا بوله ز پاکا کما نو حضور پاک په نه عائشه پوزه بوله ز پاکوما احبيه د سر مینک و فاني احبه د سر زمینک اسه پیغمبر دا غلام بچی له پوزه پاکي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچا اغه لاس باندې ولا پوزه پاکي دا د پیغمبر شان غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړي دي نو هغه اسامه ولا سفارش کرا وسته وی اسامه او توي الله رسول د جنې پرې د لاس نه پرې کاوه فتنه جوړ نشي فساد جوړ نشي لوی خاندان لودا نو حضور پاک وته غوسه شو تشفع فی حد من حدود الله د خدای په حد کې ته سفارش وکړي الله په حد کې د خدای حد قائم نکم او حد قائمون با او استاسو نمخ کې امتونه په دې حالات شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به سزا نه ورکول او غریب له به سزا ورکول اوس هم ګورې دا څه قانون غریب لري مالدار نشته مردا سفارشو کې پریږي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پریږي مالدار پر حوالات یو شپه نه کوي غریب پکې ګرګړيږي غریب له قانون شته دغه کې پلار باندې روان دی گاډي پرچا ولا ضرور کی او مالدار نه روان دی د تر بچا 400 کالو وي مالدار لکه پرچا ورکی پولیس غریبانان د ټریفیک والا مجبور دي الته ډي سي سي بل تک مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره پرې دې کنه پرې اسو کې خوار پولیس والام غریبانان نونسي هغه د نو تر بر نه سفارش شي پرې دا کني بدلوم نو کرنه دی بس پرېږي اکثر یو مثال ورکوم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جاله په شان دی مچ پکې نخلي ماشم پکې نخلي او چې مرغې پر راشي اونډه جاله وړي جاله اونډه یو بیا جالي پته نه دی دغه زموږ مثال مرغې را لغونډه جاله یو بشیر جان کا په ورغه خو ما پکې چې جاله نه اونډه جاله وړي او کرا کوډه غوندې مچ پکې ورغه په مخه پکې نخلي نو رسول الله مبارک سوی وی مخکې امتونه په دې تباہ او هلاک شو چې غریب با نقصان وکنو هغه به حق قائم او مالدار ته به غږ نه کو پرې خېده به والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړه زما د پاک ذات قسم کې زما ساده چا په اختیار کې لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها زما د پاک ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې دا کله محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړي وا قسم په خدای کې دا غي نه به ملاس پرې کو دا خلا دا سې پرې کټه او هغه جنې بیا خدای پاک سم کړه توبه واستحسنت توبتها او بیا رسول الله مبارک تعالی دینی مسلو ته بوسونه به نو هغه مایکل هارت سوی هغه او خای په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قائم کړی دی کله مالور غرو کلاس ته پرې کو او خای او بل سوی په مرګرو لوګ امر راغلی او تنم راغلی د پیغمبر په مرګرو د باندې سر کې وسره لوګ راغلی دی مال به بار نه راته صدقه نه د خوړلې مرګرو له ور کړی او خای دلته خو جمال مشل راجل بیا غزان پورا کې رسول الله ور کوي دل مال راغله دي دولت راغله صدقه نه د خوللې نه په خپل بچو خوللې دا خلکو له ور کړی دا او که هدیه ډاله راغله د نو کور تعالی تلې د جګه تقسیم کړی دا چې صحابه به یو ورځ نارودي بدر مرګري به یو ورځ نارودي بدرو دینارو او که مرګري بدرو دینارو نو او خایراتا اے ټولو پروفیسورانو ډاکټرانو پی ډی ګانو ته وي او خای کنا چې صحابه تمخامخ خپل مرګرو ته درېدل دي نو لمنې اوچته کړي او خپل مرګرو ته دوه کاڼي خولې دي چې وګوره زما په خېټه د لوګي د لاس ما دوه کاڼي تړلې دي په دنیا کې ردی مثال او هم په سړی مال پیدا کړي زما مجبور هم د دې خبره نه زما مجبور هم د دې خبره نه چې د نوم په اول نمبر کې لیکم
وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوي دي په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم او تاسو د په ماضی باندې نظر واچوي په تیر شوی زمانہ باندې نو دیلا د پیغمبرانو مخ کې صادق او امینو رښتونه امانتګر د پیغمبرانو مخ دا څوک دا خبرې کوي دا يهودي کوي او په یو کانفرنس کې او په یو بل کانفرنس کې په د باندې د عیسایانو اعتراض راغی عیسایان پر پاسې دل دلته په يهوديانو اعتراض وکړو عیسایانو اعتراض وکړو یو بل کانفرنس هغه کې په عیسایانو اعتراض وکړو وې زموږ پیغمبر دی ولې په دریم نمبر کې ذکر کړی دا غي سلور جواب کوي خو ختم دی دا برته ان شاء الله په بل جمعه کې وي ان شاء الله العزيز زمونږ د پاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ د پاره چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفات تر نن پورې کافرون کړي هغه هم مني زمونږ پیغمبر مبارک دا غریشتین ولی مني دا انصاف مني اخلاصه کې چې داغه د مرګروم مني په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلي د خروستو نمبر کې لیکلي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دې فرض کتاب کې لیکلي په 100 عظیم شخصیاتو کې هغه لګرستو نمبر کې لیکلي او دا خدا برتانیې مخ کې وزیر اعظم نو ټونی بلیر دا خدا غ سټیټمنټ ما په خپل کتلې هغه نه چاته پوسو کوستا آیډیل سوکته آیډیل دی ته وای چې دا ما د پر یو نمونه او زه داغه پشان بادشاہ یو کم لکه پرویز مشرف بوي د ما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه بدایا لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بی دینی خورا کړي هغه دین ختم هغه بربنټوب عام هغه په جمعهتونو پابندي لګولا هغه په مدرسو پابندي لګولې کمال اتاتورک هغه خلافت عثمانیه تباہ برباد کړه دغه بیخونه وستل هغه کتابونه قران شریفونه سوځولې هغه خلکونه ګيري خړېلې وي هغه جنکه بربند کړ په پرده پابندي لګولې و ګيري له لسنسونه رستیو پابندي لګولې و وې دما آیډیل کمال اتاتورک څه شو لکه پرمز مشرف څه شلال خطا کم خلال په دوبه کې پروت په بیماری کې پروت خدای ونی وکونه نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیرا بند کړه نه پټکی بند کړه نه بس بند کړه زم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابله وکوي الله د پر الله سره مقابله مکوي د پیغمبر د سنت او حق مکوي د پیغمبر سنت له چیلنجونه مو ورکوي ظالمان دا مو چې مدرسې به بندې کو دا مو چې موږ ګیره ختم کو دا مو چې موږ پردي ختم کو دا مو دا د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی د پر هغه راغله دی دا د مسلمانانو د پر د الله خوښ شوی دین دی نو ته خدای له چیلنج مو ورکوا دا ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مو ورکوا قسم په خدای دا مخکې روزو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کم خدای په اسلام آباد یو ځل بل دی روزي او ناری لګي عورت مارچ او دا چغه وباسي او چې دغه زما بدن میرا جسم او میری مرضی هغه سوی پردې پورې خنداګانی کې ټوکې کوي او سوی الله اکبر قسم په خدای کې دما په خلی راځي د الفاظ دومره ډاډه یغه جنکه د اسلام آباد پر وډونو چغه وي او پردا ظلم ہے اے محمد سن لو صلی الله علیه وسلم اے محمد سن لو پردا ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی الله علیه وسلم وره نکاح ظلم دی وره پرده ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوستل اسلام ته چې د ظلم نظام وای ته خدای سره ډغری وي خدای له چیلنجونه ورکه رسول الله له چیلنجونه ورکه د خدای ظالمان دا وجود چا در کړی دی دا سپېمې چا در کړی دی راشه کنه د خدای د یو ماشي مقابله وسوکه یو ماشي مقابله نشي کولای نن ډینګي وایرس ته الله دې ختم کی د مارونو تاسو هم د ډینګي متعلق ور اسباب بساته ښا ننډيږي په خبر کې ډېر زیات عام دي زما یو د کشر دی یو ډېر نږدې زمون قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب هغه غریب په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې ولا روغ صحت ورکي الله دې ولا شفا ورکي الله دې په شفا ورکي او دا چې ډېر کورنۍ ساره ماته یو کس له پونو کوئی زما ټول خاندان کورنۍ ګیر کې په ډینګي بیماری باندې پراته دي سپینه وینه ختمه کې پودې نه وینه بیګي بیا علاج چا سره ډاکټر سره تر نه پور د ډینګي ماشه علاج نشتا
ډاکټران غریبانان په دې ستړي شو او ډي سي ګان په دې ستړي شو چې خلکو ته چغې وهي چې مهرباني وکړئ تاسو سپرېګانې وکړئ، مهرباني وکړئ تاسو اوبه پټې ساتئ، اوبه کوله ومه ساتئ، دا دې پاکو بوله راځي. یو ماشي چې څوک وخوري نو هغه هم ګورې تاسو بیا دغه استعمالوئ، څه ورته وایي دغه خلطسي څه ورته وایي دا چې بچرداني استعمالوئ. ولې چې هغه څوک یې وخوړل په هغه کې جراثیم ورننوځي چې بل ماشي پې سم هم کښېني نو سم هم هغه جراثیم ځان ته راکاږي، هغه هم ډینګي شو چې په بل کښېناست بل هم تباه تر ننه پورې تا د یو ماشي د خدای مقابله علاج پیدا نه کړی شو، ته به خدای له څه چیلنجونه ورکوې، ته د خدای رسول له څه چیلنجونه ورکوې، ته د خدای غضب له څنګه چیلنجونه ورکوې. خو دا د پیسو د لاسه مس شوي دي. صرف یو مشر ته یا یو مشرې ته پیسه میلاویږي نو په هغې مس شي دا نور ورته اوچت شي او ملګرتیا ورسره شروع کړي. موږ قسم په خدای که د یو ماشي د مقابلې یو د خدای د قهر نه یو، الله دې موږ د خپل قهر نه موږ د یو کټمل د مقابلې نه، موږ د کورونا وایرس د مقابلې نه، موږ خپل علاج بیا نشو کولی، زموږ ډاکټر زموږ علاج نشي کولی چې پریوزو یو ځل قسم په خدای که د ځان علاج بیا راځي. موږ په هره ګړی ګړی کې رب العالمین ته محتاج یو. موږ له دا ښکلی شکل الله را کړی دی، عزت الله را کړی، مسلماني رب العالمین را کړی او د دې مبارک پیغمبر برکت دی، قسم په خدای د حضور پاک برکت دی، دا د رسول الله مبارک او داغه درول شي دین د برکت نه، دا زموږ ایمان او اسلام داغه د برکت نه دی. خدای دې په دې قائم او دائم وساتي. نو د دغه بله کانفرنس خبره به ان شاء الله مقرره بله جمعه به وکړو، دعا وکړئ او یو دا مهرباني کوئ د دې میاشتې پورې هېڅ تخصیص نشته، هر وخت یې وایه، خو بالخصوص د رسول الله مبارک ذکر راغی نو درود شریف لږ زیات وایه. ها هر وخت په تسبو باندې درود شریف وایه، په دې پیغمبر خوشحالېږي، په دې الله خوشحالېږي، په دې موږ ته ډېر لوی اجر میلاویږي. دعا وکړئ چې کوم مریضان دي په دې ډینګي کې مبتلا دي الله دې روغ صحت ورکړي، کورونا کې کوم مبتلا دي الله دې هغوی له هم روغ صحت ورکړي. الله ته مونږه باندې رحم وکړي، په مونږ کرم وکړي، مونږ د خپلو غضبونو فتنو آفتونو په دواړو جهانه په امن او امان کې وساتي. خدای د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي. الله چې کوم بیماران دي روغ صحت ورکړي، قسم قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا روزي تنګه د فراخه روزي نصیب کړي. الله د چا بچی نشتا یا الله نارینه اولاد ورکړي، نارینه اولاد ورکړي، د چا شتا او نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورکړي. کوم هلکانو جنکو رشتې نشته خدای صالح رشتې ورکړي. چا د څومره ټینشنونه دي پریشانۍ دي خدای ټینشنونه پریشانو یې په خوشحالۍ بدلې کړي. زموږ د جومات ته د لرې ځای نه بعضې دوستان راځي، خدای ته په یو یو قدم اجر نصیب کړي. زما یو دوست دی په دې ابو ظهبی کې دوبۍ کې دی، شفیع الرحمن صاحب ډېر نیک سړی دی، موږ سره ډېر محبت او ډېر تعلق ساتي. دعا ورته وکړئ چې الله بیماری دي په کور کې خورې او ټول بیماران دي په کور کې چې الله والا روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي او رب العالمین دا خیر او د برکت زندګي نصیب کړي. زما یو بل دوست دی، د هغې والده بیماره ده، ما ورته مخکې جمعه کې تلا محمد حاجي صاحب محمد الله خان حاجي صاحب دعا وکړه چې الله والا روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. یو بل دوست مې دی حاجي عبدالرحمن صاحب هم په دوبۍ کې دی او وروڼه یې دي، دعا وکړه چې الله پکې ژوند کې ولا برکت واچوي، مال اولاد کې الله برکتونه واچوي او الله تعالی د عزت او د احترام او د برکت زندګي نصیب کړي. زموږ د جمعه سره ډېرو دوستانو تعلق امداد کړی دی، د هغې په برکت الحمدلله زموږ آبادي مکمل شوه. زما وروڼو یو خبره تاسو ته کوم، موږ ته د ماربلو د دې ټیلونو ضرورت دی ډېر، نو په هغې ډېرې زیاتې پیسې لګي. نو که داسې څوک د ماربلو څوک د تعلقداران نو خیر دی موږ به ترې په بیه والو یا ټیلونو والی موږ به ترې په بیه والو، خو چې یو بوټي لږه ګزاره را سره په ریټ او په نرخ کې وکړي. نو که داسې څوک بیا ما سره یا فایض احمد مولوي صاحب سره لږه رابطه ونیسئ، دا د محراب به موږ لږ پلاو جوړ کړو نو چې خوندور شي، مزېدار شي او ښایسته شي. دغه رنګ هلته کې د بجلو انتظام دی، د ټیلونو انتظام موږ ته پاتې دی. دعا وکړئ چې الله دا باقي کار هم په خیر مکمل کړي او چې چا را سره پکې مدد کړې دی. یو زنانه ده زمونږ د بار ملک نه، هغه امریکې نه ما سره کله کله رابطه کوي، څه لږې غوندې پیسې ابل وځوي چې زه درلېږم جومات دپاره را لېږلي دي لږې شانتې. هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک د صدقه د خیرات قبول کړي، الله د بچو حفاظت نصیب کړي او الله تعالی بچو له د خیر او د برکت عافیت زندګۍ ورکړي. د بچو د سر صدقه غوي ما دپاره دعا کوي د ما بچي نوسي چې الله پاکې د فتنو آفتونو مصیبتونو نه مان کې وساتي، الله دې وساتي، الله یې دعاګانې قبولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. د دې یو ملګری وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې مغفرت نصیب کړي. دا دلته مفتی آباد کې زموږ د شمشولق لالا زوی وفات شوی دی، دعا وتو کې چې الله تعالی ولا مغفرت نصیب کړي، وارثان له الله صبر ورکړي او زموږ د مردان سربلال خان حاجي صاحب دوه ماشومان بیماران دي، هغې ته هم دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي او د هغوی ورور د ډاکټر بخبلن صاحب زما ډېر ښه دوست دی، هغه ته هم یو بوډۍ لږ تکلیف پېښ شوی دی، هغه ته هم دعا کوي چې الله ولا روغ صحتونه او شفا ورکړي.
چې چا خطونه را لېږلي د بیمارانو دپاره دعاګانې غوښتې د الله دې ورله روغ صحتونه ورکړي. دا بلوچستان نه یو سړي 10,000 روپۍ جومات ته را لېږلي 10,000 الله دې قبول کړي او الله دې ورله بدلې په دواړه جهانه ورکړي. دلته یو ملګری امیشګل د هغه زوی بیمار دی، اکرام خان مور بیماره ده د سیزو، الله تعالی دې دواړو له شفا ورکړي او الله دې روغ صحتونه نصیب کړي. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ويرضاه. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد آن على هدم الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.